نگرانی پر دور کې د الله پاک یو نوم د هغې ختم درته یم انشاءالله العزیز. الله پاک به ستاسو په مال او دولت کې ستاسو په رزق کې ډیر زیات برکت واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه د الله پاک د یو نوم وظیفه ده او دغه رنګې د هغې چې ختم دی یاد ساتئ چې د الله پاک په نومونو کې یو نوم یا نافع دی. ای نفع دینے والے دغه رنګې ای نفع ورکوونکیه. نو الله پاک انسان ته ګوري په کوم کار کې د انسان فایده ده او په کوم کار کې د انسان نفع ده. نو ستا څومره کارونه دي څومره ستا حساب کتاب دی څومره ستا سهار نه واله ماښام پوره ژوند دی ټول الله پاک دا ګوري. که څوک زموږ په دې ښودلې شوې طریقې باندې عمل کوي انشاءالله الله پاک به د انسان ټول کارونه دا به سم کړي. دغه رنګې د انسان خواهش کو د رزق حوالې سره وي چې الله پاک نه سوال کوي چې زما د رزق داسې واشي. دغه رنګې د خواهش کو داسې وي چې یاره الله پاک د مال او دولت راکړي. بالکل د دې وظیفې دا خاصیت دی چې د کوم څه ضرورت انسان ته وي الله پاک بوله دغه ورکوي. دغه رنګ یو سړی دا وایي چې الله پاک د مال پراخه او خزان لږه کې همزیدار کور راکړي. انشاءالله العزیز دې وظیفې داسې برکات دي چې ډېرو خلکو ته الله پاک په دې باندې کورونه دا ورکړي دي. دغه رنګې د نوکرۍ حوالې سره ډېر زیات پاورفل او ډېر زیات ناشنا ختم دی. نو کوشش دا وکړو چې دا وظیفه په خپله مو کو نور ملګرو سره هم شیر کړو. خو لږه د وظیفې نه مخکې د یو څو شرطونه دي. شرط دا ده چې 5 وخته لمونځ به کوئ او دغه رنګې د قرآن مجید تلاوت به کوئ او دغه رنګه څومره ګناهونه دي د هغې نه به توبه وباسئ. انشاءالله العزیز دا بې اثر کوي او سم اثر کوي. بیا نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې موږ به 11 سپېرې درود ابراهیمي وایو. درود شریف به 11 سپېرې وایو. بیا به د هغې نه بعد د الله پاک یو نوم دی یا نافع دا به 2000 پېرې وایو 7000. دغه رنګې بیا د هغې نه بعد به درود شریف وایو 11 سپېرې او بیا به د هغې نه بعد سوال وکړو. نو که د چا څه په کار وي دا د ذهن کې راولي دا د الله پاک ته ور وړاندې کړي الله پاک ته وایي انشاءالله العزیز د دې په برکت باندې به الله پاک د انسان ټول مشکلات دا حل کړي. یاد ساتئ چې د رزق پراخي یوازې دا نه ده چې انسان سره خوراک اسکاک اشیا دا سره ډېر زیات وي. دغه رنګې په رزق کې کپړې راځي په رزق کې کاروبار راځي په رزق کې ګاډې راځي دغه رنګې په رزق کې کور راځي. د دنیا چې څومره څیزونه دي دا ټول په رزق کې راځي. نو کوشش وکړئ چې دا په خپله مو کوئ نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.